دا الله جل شانه د بندګۍ لپاره زده کړه علم دا ډیر ضروری دی. دغه علم لپاره الله جل شانه انبیاء کرام یو سلسله د حضرت آدم علیه السلام شروع کړي او په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دا سلسله ختمه. په دې انبیاء کرام باندې الله جل شانه وحی نازل کړي. حقیقت کې علم په درې قسمه دی او بعضې رونه په دې کې فرق نه کوي. نو هغوی باندې دغه ډېرو ځایونو کې مسله ملتبس شي، ګډوډه شي. یو علم طبعي دی، طبعي، او دویم علم عقلی دی، دریم علم تحصیلی دی، نقلی او تحصیلی. طبعی علم دا د انسان نه علاوه حیواناتو ته هم حاصل دی. طبعی علم د انسان نه علاوه حیواناتو ته هم حاصل دی. دا چې ماشوم پیدا شي، خی پیدا شي او مارغانو نه بچی پیدا شي، په اوبو کې میان پیدا شي، په ځنګل کې د شیرمخانو بچی پیدا شي، بل یو ځنګلي درنده ځناور نه بچی پیدا شي. پیدا کېدو سره الله جل شانه دې حیواناتو ته طبیعي علم ورکړ، بلکې د انسان د بچی نه زیات هغوی ته حاصل طبیعي علم. د ګبین مچۍ او د دې مطلب دا دی چې د هغوی په زړونو کې الله جل شانه دا القا کړی دی، دی اچولی دی. په دې کې او تحصیلی علم د دین په علم کې فرق دا دی چې د دین د علم بغیر د پیغمبر او بغیر د صحابي او بغیر د تابعی او بغیر د یو محدث او فقيه او عالم نه زده کیږي، او هغه بغیر د دې نه زده کیږي. طبیعي علم او شرعي علم کې علم وحی کې فرق دا دی، هغه کې ترقی نه کیږي او په دې کې ترقی کیږي. هغه چې څومره حاصل لري هغه عمر دی باس. هغوی ته چې څومره شعور او پوهه الله جل شانه ورکړي ده چې هغه په هغه واښه کې چې کوم د هغه دپاره مفید دی او هغه واښهګان چې کوم د هغه دپاره مضر دي په هغې کې فرق کوي. کوم شی کوم بوټی چې نقصان هغوی ته رسوي هغه نه خوري، او چې کوم بوټی هغوی دپاره مفید دی هغه خوري. او دا علم د ابتدا نه حاصل دی، په دې کې ترقي نه کېږي. دا چې څومره بچپن نه الله جل شانه ورکړی دی تر اخره پورې دغه علم په دغه مقدار. بل فرق پکې دا دی چې علم طبعي دا د جزئیاتو علم وي او علم شرعي دا اصول قوانین دا غیل. علم طبعي د زده کړې دپاره د عقل د تصرف ضرورت نشته، څلورم دا. او علم شرعي د زده کړې دپاره د عقل د تصرف ضرورت شته. قیاس کې عقل استعمالي،
دا جزئیه داسې ده، د دې حکم داسې دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم اشیاء ربویه سته ذکر کړي دي په حدیث مبارک کې. شپږ سیزونه دي چې په هغې کې سود چلیږي او هغه حرام دی. بیا علماو په هغې باندې نور سیزونه قیاس کړي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم او قرآن پاک کې خمر او شراب دا حرام او نجس دي. او دا الله رسول فرمایي کل مسکر حرام، هر نشه آور شی دا حرام دی. بیا علماء کرام د دې اصل او د دې ضابطې او قانون پرانا کې کوم ځای چې چرته ګوري چې په هغې کې نشه ده او نشه څه ته ویلی کېږي، نو هغه ټول څیزونه حراموي. او دا د الله جل شانه په تحریم سره او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حرمت سره علماء کرام یې ښیي تا ته چې دا حکم په دې کې هم دی، دې کې هم دی. طبعي علم او شرعي علم کې دا فرق دی. طبعي کې حیوان او ځناور دغه پوهه د یو څیز نه بل څیز ته قیاس کولی نه شي، په هغې کې عقل تصرف نه شي کولی، په دې کې کولی شي. نو دا طبعي علم حیواناتو ته هم حاصل دی، تر دې پورې چې بعضې حیواناتو ته الله جل شانه دا علم داسې ورکړی دی چې د انسان عقل هم هغې ته حیران شي. وأوحى إلى النخل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون وأوحى ربك إلى النحل. ستا پروردگار د ګبین مچیو ته الهامن دا علم ورچولی دی، هغې ته دا لار خولی ده. ان اتخذي من الجبال بيوتا چې په غرونو کې ځان ته کورونه جوړ کړه، ومن الشجر او په ونو کې، ومما یعرشون او په سپرونو کې، سپر کې ځان ته کور جوړ کړه. د ګبین مچۍ ګبینه چي د غره پسمسو کې، غارونو کې، او په ونو کې چي د ونو سانګو خاخونو سره، او هغه سپرونه چې خلکو تړلي وي په هغې کې چي دا الله جل شانه وتعالی. بیا ګبین څنګه چي، بیا هغه ببوزې څنګه جوړوي، په هغې کې سته څنګه جوړېږي، هغې کې کورونه څنګه جوړوي، په هغې کې بچ څنګه اچوي، په هغې کې ګبین څنګه اچوي. دا یو لوی نظام دی، په دې باندې نن سبا کتابونه لیکلی شوي دي. او دا هر څه دغه حیوان په خپله کوي، د خپل ځان دپاره د کورونو ساخت او جوړول، د هغې زاویې او ګوټونه برابر ساتل، په هغې کې هغه ماده راړل چې هغې ته شهد او ګبین ویلی کېږي، د مختلفو ګلونو نه د هغې عصیر او د هغې شیره او د هغې جوس او شربت را جمع کول، بیا د هغې نه شهد جوړول. دا د حیوان ته الله جل شانه دا طبیعي علم ورکړی، معلم یې نشته، استاد یې نشته، الله جل شانه برای راست کوله. دا طبیعي علم ټولو حیواناتو ته حاصل. مې چې څنګه د اګۍ نه د مې بچی په سیند کې پیدا شي او روزي، هغه ساعت دی د سیند په اوبو کې منډه وي او دته لامبوی زدی ډوبېږي نه. او د انسان بچی چې پیدا شي نو کله غټ سړی شي، د دنیا نه هم لاړ شي، لامبوی نیز ده لګیای څومره هفتې او میاشتې په باندې تېرې شي، په سیند کې لامبلی نه شي. دا الله جل شانه هغې ته طبیعي طور سره ورکړی. حیوانات څاروي چې کوم باندې دیهاتونه او کلي د هغې پخوا کې سیندونه دي، زمونږ سره پخوا کې سیندونه دي، په هغې باندې څاروي او ځناور مونږ پورې کړي دي، په هغې کې خیس خی واړه واړه په سیند باندې لوکه چرته به اوبو ته ننوتی نی، او چې څنګه یې په اوبو لوکې دی به هغه پورې غاړې ته وځي. نه ورسره ټوپ شته دی، نه ورسره شناس شته، نه ورسره منګی شته، نه ورسره لکه د مهي په شان وزر شته. لیکن الله جل شانه دته طبیعي طور سره ښودلی دی چې ته په دې سیند کې د ډوبېدو نه ځان څنګه بچ کړې، خپل سر اوچت وړي پورې غاړې ته لاړ شي. عرض مې دا کولو چې یو طبیعي علم دی، دویم عقلي علم دی او هغه په عقل سره حاصلي. دا علم انسان زده کوي، لیکن دا داغه د عقل تخلیق ته او ایجاد دی، او الله جل شانه دا غ علم خالق دی، د دې خالق. دا علم په وحي سره نه زده کیږي. مثلا جیوغرافي شوه،
میت شو، حساب کتاب، فزکس شو، کیمسټري شو، الجبره شو، دا څومره علوم چې دي په سکول او په کالج یونیورسيټي کې ویل کېږي، د لوړتوب علم، د ترکاڼتوب علم، د انجینرۍ علم، نن سبا نمونه بدل دي او دا کسبونه پخوامو. نن سبا د تحصیل طریقې جدا جدا دي او دغه تحصیل پخوامو. دا علوم د عقلی دي، دا د انسان د عقل ایجاد دی او دا علم د دې لپاره الله جل شانه انسان ته ورکړی دی. دا د مقصد د حصول لپاره نه دی. انسان مقصد د الله معرفت او پیژندل دی او د الله بندگی ده، بلکې دا د خپل حاجت پوره کولو لپاره انسان ته الله جل شانه ورکړی دی او داغه د عقل تخلیق دی. د دې خلاصه او مقصد دا ده چې دې انسان ته الله جل شانه په دې ځمکه کې او د ځمکې د پاسه د ضرورت څیزونه یې خېري. مثلا دا مونږ چې جمعات ته راځو په خپو کې زمونږ پیزار دی، سپلی وي، چپلی وي، بوټان وي، دا الله جل شانه براه راست یا بل واسطه په دغه ځمکه کې ایښي دي. دا به څنګه جوړېږي؟ د دې اجزا به کوم ځای نه راخلي؟ سپلی کې سرمن استعمالیږي، سرمن به د څاروو نه وصولی. څنګه به وصولی چې څاروی ذبح کې بیا به د هغې د سرمنې د باغتو کې په کارخانه کې یا په کور کې بیا به د هغې نه سپلی جوړه کې داسې به ګنډې. کپڑا به څنګه حاصلی؟ د ځمکې نه به بوټی روزي، پنبه، او بیا به د بوټي نه تار جوړ شي، د تار نه بیا په کډۍ باندې کپړه جوړېږي، بیا به دا کپړه ځان ته په درزي خپله وګنډې، بیا بیا چې الله جل شانه چې څومره د انسان ضروریات په دې ځمکه کې دننه یا ځمکې د پاسه ایښي دي، د هغې د وصولولو هغه په کار راوستو طریقه د الله جل شانه د انسان په عقل کې اچولي. څومره معدنیات چې په دې ځمکه کې دي، که هغه سره زر دي، که سپین زر دي، که هغه اوسپنه ده، که تانبه ده، که پیتل دي، که ګیس دی، که تیل دي، هر یو شی چې دی د الله جل شانه ذخیره کړي دي. دا غیر ایستل د دې لپاره الله جل شانه فهم او پویا انسان ته ورکړي، دا د عقل په ذریعه دا راوباسي. دې کې د پیغمبر بعثت ته او د پیغمبر ښودنې ته ضرورت نشته، د انسان په عقل سره معلومولی شي. بعض خلک وایي چې کله د تعلق د عصري علومو سره ډېر وي، یونیورسټۍ او کالج سره، بیا روس او امریکا، نو بیا دی وایي چې زمونږ پیغمبر مونږ ته دا طریقه ولې نه ښودلې چې دا وسله څنګه جوړېږي، دا ایټم څنګه جوړېږي، دا داسې دا داسې دا داسې. هغه علم او د پیغمبر چې کوم علم راوړی دی، دا علم په دې کې د ځمکې د اسمان فرق دی، اډو نسبت شته دی نه په دې. د پیغمبر د پیدا کېدو، د پیغمبر د بعثت، د پیغمبر د نزول مقصد دا دی نه، دا خو الله جل شانه تا ته خپله درکړی دی. دا خو د حیوانات هم ځان ته معلوموي چې کوم شی مفید دی کوم مضر دی، دا ته معلوم. په دې علم کې او په علم شرعي او علم وحي کې فرق دا دی چې دا علم تا ته حلال او حرام نه ښیي. حساب کتاب تا ته وایي چې څومره مال ډیرول شي ډیرې کا، بلکې مونږ چې سکول وینو د سکول په ابتدایي کتابونو کې مونږ ته به د سود سوالات راتلل. دا سوال او شرح سود پکې دومره ده، اوس په دومره کې به شرح سود څومره روزي. نو دا علم تا ته د بچپن نه د الکوالي نه تا ته حرام او حلال کې تمیز نه ښیي، بلکې د ګټې طریقې ته ښیي چې حرام پیدا کوو خو پیدا کوئ. سود طریقه حرامه ده. سود د کیپیټل ازم یو حصه ده چې په هغې کې ټوله سرمایه د دنیا بعضې مالداره شخصیاتو ته غونډېږي، د غریبانو نه جوړېږي. او دا تا ته هغه مونږ ماشومانو نو تفریق سوال چې به راته استاذ راکولو، بیا به یې په هغې کې وي چې کله به صفر و پورته لاندې به نه و، نو د صفر به د نو به د صفر نه څنګه منفي کې. بیا به راته وي چې د صفر ته به ډاکه راولې د بلې انسې نه، نو د صفر نه به 10 جوړ شي، 10 نه چې 9 لري کې نو 1 به پاتې شي. نو ډاکه به راولې، نو ډاکه لفظ ډاکه د ډاکونه ده. مطلب دا دی چې د ماشوم په ذهن کې د بچپن نه عصري علوم مروجه، دا د ډاکې تصور واچي چې تا سره خپل شی ني، د بل نه ډاکې او په زور زیاتۍ باندې هغه اخیستی شي ځان ته کولی شي. اوس کوم ماشوم په ذهن کې چې ډاکه د بچپن نه پرېوته، د ده نه به د خیر څه توقع؟ دا په حرام او حلالو کې فرق نه کوي.
او د شرع علم هغه حلال او حرام کې فرق دی. حرام تا د پاره دنیا کې په قبر کې په آخرت کې تر ابد پورې دا انتهایی مضر دي، د دې نه ځان ساته او د دې ضرر تا ته حسي طور سره نه معلومیږي. ځکه چې علم وحی هغه ځای کې راځي چې کل چرته د انسان حواس کار پرېږدي، سترګې غوږونه لاس خپو سره د هغې ادراک نه کېږي هلته وایي، او چرته د انسان عقل کار پرېږدي، عقل یې نشي معلومولی، هلته کې د وحي علوم راځي. حلال او حرام کې فایده او نقصان څه دي دا ستا عقل او حواس نشي معلومولی. ځکه یو بې ایمانه انسان هغه وایي چې 1 लाख سود और 1 लाख حلال تجارت کے اوپر نفع یہ دونوں ایک ہی چیز ہے، دواړه یو شی دی. قرآن کریم کې د مشرکین په باره کې الله پاک فرمایي چې دی وایي چې انما البیع وقالوا انما البیع مثل الربا. دا خلق وایي، دا مشرکین وایي چې بیع تجارت دا خو سود دی، سود په شان دی، په سود کې هم ګټه ده، په تجارت کې هم ګټه ده. دې مسکین ته دا پته نشته دی چې په سود او په تجارت کې فرق څه. دا فرق صرف او صرف پیغمبر ته تخولی شي، د عقل په ذریعه دا نه معلومي، د حواسو په ذریعه نه معلومي. ځکه چې شمیر یې نو د سود روپۍ هم 1 लाख دي او د حلال تجارت هغه ګټه هم 1 लाख ده، لیکن دی 1 लाख کې د سود په پیسو کې چې کوم ضرر دی، عظیم نقصان دی، هغه د سره سم نه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د سود 1 درهم 1 روپۍ هغه حاصلول د هغې ضرر الیاذ بالله په خوله زمانه راځي د مور سره د زنا کولو نه زیات بدتر ده. اوس دغه نقصان، دا تاوان، دا زیان، دا ضرر د انسان په عقل کې نه راځي. که دی وایي زما عقل کې خدا نه راځي نو دا د عقل شی نه. که دی وایي چې زه په سر سترګو دا نشم معلومولی، دا چا وی نو دا معلومیږي نه، ځکه چې د دې کنډه جدا ده. ته چې زر تلې نو په هغه تله باندې نه تلې په کوم کې چې ټرالر او ټرک تللی کېږي، په هغې کې چې توله او 2 تولې زر واچې پته نه لګي، 3 کیلو پکې واچې نو پته نه لګي، په هغې لیکلي چې 3 کیلو پورې وزن نه ښیي. او دغسې د چابړي تله چې په هغې باندې غنم جوار تلې هغه هم تا ته زر نه ښیي، د هغې دپاره تله جدا ده. ځکه د علوم وحي د هغې فایده او ضرر چې په وحي کې کوم بیانېږي هغه عقل او حواس نشي معلوم. نو دا علم په مضر او مفید کې فرق نه کوي، او علم شرعي او علم وحي په مفید او مضر کې فرق کوي. دا علم د دنیا علم انسان ته خپل ځان نه ښیي چې دا دې څه شی. مونږ دنیا کې الله جل شانو مونږ ته وجود را کړی دی، مونږ څه یو، مونږ څنګه پیدا شو، زمونږ د پیدایش ابتدا څه ده، زمونږ انتها څه ده، زمونږ په دې دنیا کې وخت څه دی. بیا چې مونږ د دنیا نه لاړ شو، ځکه چې په سترګو دا وینو چې څومره خلک دنیا ته راغلي دي، هغه ټول ځي روان دي. د هغې نه پس بیا څه دي زمونږ سره به څه کېږي. ستا عصري علوم دا تا ته دا څیزونه قطعا نه ښیي. ستا مقصد د تخلیق څه دی، ستا اخلاق تا ته کوم صفات پکار دي، دا تا ته هغه نه ښیي. او بیا چې کوم دی نو قیامت، جنت، دوزخ، په قبر کې عذاب، د قبر نه رستو څه پیښیږي، حساب کتاب، دا ټول له انسان د عقل نه او د حواسو نه بالاتر دي، دا په هغې تللی کېږي نه. د سره کوم سړی که چېرې عذاب قبر د عقل په سوچ سره او په حواسو سره ګوري، دی به د قبر د عذاب نه منکر وي. داسې خلک په دې دنیا کې تیر شوی دی چې ځان ته به اسلام خپل نسبت اسلام ته کړی دی، هغه د قبر د عذاب نه منکر. وجه دا ده چې دا د عقل پرستش کوونکې صرف او صرف عقل مني، چې عقل ما ته څه وایي زما عقل کې راځي زه هغه من. په دې تنګ ترش ځای کې به یو سړی په خپله نشي ځای دی، بل کس به ده سره څنګه راځي، هغه به ورته عذاب څنګه ورکوي، هغه به څنګه وهي. احادیثو کې د هغې ذکر راځي. دا ذکر د عقل نه مني چې دی د قبر د عذاب منکر دی، چې د په عقل کې نه راځي، د ده حواس نه معلوم. دایرة المعارف انسایکلوپیډیا د انسان د علومو یو ذخیره ده، معلومات. فرید وجدي کتاب لیکلی دی، په هغې کې یو واقع لیکلي ده.
علامه بن نوری رحمه الله معارف السنن کې ذکر کړي چې یو سړی و هغه ته داسې علوم حاصل و چې د انسان روح او داغه خوب وده به کو په خوب کې به ورته ناشنا کارونه خول دې ته علم تنویم وایي. دا هم دغه عقلي علومو کې دی، لکه د سحر په شان دی، د شعبزې په شان دی، د مداریتوب په شان یو علم. سړی به وده کو بیا و په هغه ته مختلف څیزونه په خوب کې راتلل، واده مې وشو، دا مې وشول، دا مې وشول، دا مې وشول. سړی به ناستو په ناسته باندې به هغه بل چاته لاړو. یو سړي سره دغه عمل وکړو او په هغې کې د هغه نیټه پوره وه، هغه مړم شو. چې مړ شو نو بیا بل کس باندې دا عمل وکړو، هغه یې ویښولو، هغه ویښېدو نه بل کس باندې دا عمل وکړو. هغه ته یې وویل چې دا سړی چېرته دی؟ وی د ده نه روح بیل شوی دی، ځکه ستا عمل په هغه باندې نه چلېږي، خو روح یې لنډ دی، نږدې دی او دې ځای کې دی. هغه ورته په هغه باندې اثر شوی او علم تنویم، نو هغه ورته دا حال وي. دا هغه ځای کې چاړه وچولوله، چاړه یې په هغه ځای کې په هوا کې وچولولو. دا کوم کس چې مړو د ده خپه پرې کړی شو، د هغې نه وینې روانې شو. دې نه معلومه شو چې د انسان د روح د جسم سره تعلق رابطه شته دی. د روح د بلتون نه پس هم کله چې انسان مړ شي او د قبر ته لاړ شي، د روح یا په علیین کې وي یا په سجین کې وي، او دته چې کله عذاب ورکول کېږي روح ته، نو د هغې اثر د ده په جسم او بدن باندې کېږي. اگر که د ده د جسم ذرې په خاوره کې وي، په اور کې په ایره کې تللی دي، د ځناورو د درندګانو شیرمخانو په خېټه کې دي، میانو خوړلی دي، او دا ذرات په سیندونو باندې خواره دي، الله جل شانه په دې باندې قادر دی چې د یو ذرې په عذاب کې په یو وخت کې دا ټول مبتلا وي. دا په عقل کې نه راځي، په حواسو کې نه راځي. نو دې علم کې او په علم وحی کې فرق دا دی. بعضې خلک په دې باندې خطا شي، د دې علم منتها هغه صرف او صرف دغه دنیا پورې ده. دا علم د دنیا د معاد نه ښیي، آخرت نه ښیي، ستا د مستقبل په باره کې تا ته نه ښیي چې ستا مستقبل به څنګه وي، ته په ګټه کې روان یې که په تاوان کې روان یې. دا دنیا حال دی، دلته پیدا شو تر مرګه پورې د ژوند تېرېږي او دلته نه بیا ځي. بحث دا حال کې د وخت د تېرولو علم درته ښیي. لکه بعضې اواره او لوفر خلک بازار ته چې لاړ شي، مثلا مزدوري وکړه، ویې ګټله، او بیا هلته په نشو په کبابونو باندې غټولې پیسې لاړې کې زرې ګټلې وي، 2 زره ګټلې وي، 3 زره ګټلې وي، کور ته تش راځي. ماشومان هم نهر دي، ښځې هم نهر ده، بچي هم نهر دي، ځان ته د شپې دپاره د سبا دپاره هېڅ انتظام نشته. خلک په ده باندې بد وایي په دنیا کې، ځکه دته په کار دي چې د خپل کور ته بچو ته هم راوړي. او عام انسان ته دا په کار دي چې کور کې هم دومره ذخیره کړي چې د خپلو بچو دپاره خرچه دی کړي، او چېرته که د بچو بچیو بل ته د رشتې ورکولو ضرورت وي، په هغې کې په کارېږي، نو هغې کې هم په کار راوړي. لیکن دی لړۍ کوم انسان چې صرف د دنیا فکر کوي، هغه سره د قبر فکر نشته، د آخرت فکر نشته، د الله جل شانو په وړاندې د پیشۍ فکر نشته. د دې انسان مثال له هغه لوفر او د هغه اواره کس دی چې کوم دنیا کې ګټي او سټي هغه ساعت بس دی، خپل مستقبل ته نه ګوري، دغسې دی مستقبل ته نه ګوري. نو عرض مې دا کولو زما عزتمندو چې دا علم عقلی د حواسو په ذریعې سره معلومي، دا حساب، دا الجبرا، دا فزکس، دا یو شی، دا بل شی، د دې ایجاد انسان کړی دی، دا فارمولې دي، دا څیزونه انسان ایجاد کړي. او علم وحی دینی علم دا علم تحصیلی دی او دا علم نقلی دی. نقلی نه مراد دا دی چې دا نقل در نقل را روان دی، دا د انسان د عقل ایجاد نه دی. په علم شرعي او دینی علم کې، مذهبي علم کې ستا عقل نه چلیږي، ستا حواس نه چلیږي، ته قانون کې تبدیلی نشي راوستی. بعضې کمعقل خلک ناپوهه زمونږ د اسلامي مملکت په اسمبلی کې ناست وي او دی وایي چې دا قانون تر اوسه پورې ټیکو، پخوا خلکو ته اوس دا قانون ټیک نه دی. حالانکه د قرآن کریم هر یو ضابطه، هر قانون، هر اصول او هر جزیه هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانې نه راواله تر قیامت پورې چې څومره خلک راځي د ټولو دپاره کارآمد ده. داسې کیدی نشي چې قرآن کریم یو شی امر کړی هغه د هغې دپاره مفید نه.
او قرآن کریم د یو څیز نه منع فرمایلی دا هغه د هغې دپاره مضر ني په هر دور کې هغه مضر دی د هغې نه ځان ساتل پکار دی رشوت د حرام ویلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې دا حرام او مضر تر قیامت پورې دا مضر دی سود ته حرام ویلی تر قیامت پورې حرام دی او تر قیامت پورې دا مضر دی قطعا دا د انسان لپاره مفید نه ګرځي کوم څیز ته چې حرام ویلی زنا حرام ده نشې حرام دي هر یو شی چې کوم شی حرام کړی دی غلا حرام ده د بل مال غصب کول حرام دی ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل تاسو د یو بل مالونه په باطل طریقه مخورئ او داسې مه کوئ چې دا مال ته یو سې حاکم ته عدالت ته کچرو ته های کورټ ته سپریم کورټ ته پردی ځمکه ده پردی مال له او تا ځان سره د چالاکۍ په وجه باندې کاغذونه جمع کړي دي د بل نه قبضه کړی دی او ته هغه ته هلته کوې چې دا زما دی صاحب وګوره ځان پسې قرآن کریم کې الله جل شانه من فرمایي دا حرام دي دا مضر دي تا دپاره په دې کې ضرر دی په دې کې نقصان دی دا الله رسول فرمایي چې کوم کس د چا ځمکه لاندې کړي دغه ځمکه به تر اومې ځمکې پورې د ده غاړه کې د توق په شکل کې اچولی شوي لکه څنګه چې یو کړی انسان ته په مرۍ کې واچې په هغې کې پانسي کې د ده ځمکې د ده د غاړې ته به دا ځمکه پرېوتي دی به سر به اوچت وي عجیبه تکلیف او مصیبت کې به د حشر په میدان کې دی ولاړ وي روان به وي تکلیف کې به وي خلک به ده ته ګوري چې دا سړی په کوم مصیبت کې گرفتار دی دغسې چې د چا مال لاندې کړی وي هر یو کس په خپل عذاب او مصیبت کې به دی گرفتار وي د هغې ضرر رسول الله صلی الله علیه وسلم تر قیامت پورې بیان کړی نو عرض مې دا کولو زما عزتمندو چې د دنیا علم عصري علوم د سکول او د کالج علم تا ته دنیا ښیي او صرف د هغې خلاصه دا ده چې ته د دنیا نه د خپل ضرورت څیزونه حاصل کړه د ځمکې نه ځمکه کې دننه ځمکې د پاسه د فصلونو دپاره علم زراعت دی نن سبا اګریکلچر د دې دپاره یونیورسټۍ دي کالجونه دي یو زمانه هغه وه چې د دې دپاره یونیورسټۍ کالج هیڅ هم نو د هر زمیندار سره هر زمیندار به په دې باندې پوهېدو چې چا به ځمکه کرله چې ځمکه کې زه تخم غورځوم نو د هغې دپاره وتر پکار دی او زما د دې ځمکې دا خاوره کوم فصل کوي او کوم نه کوي چې کوم فصل به یې کولو هغه تخم یې پکې غورځولو او دا به فصل څنګه ډېر کوي دې ته چې ډېراني سره واچوي نو فصل ډېر کوي او چې سره پکې نو ځمکه خواره ده بیا د ارهرو نه د نرو جوارو نه بل څه نه کوي دا هر یو کس ته پته وه اوس نن سبا اګریکلچر ته دا په دې باندې کثیر زر ډیر زیات دولت هغه چې کوم دی نو لږ صرف کیږي او نتیجه یې دا ده چې ټیک ته یو کنال هغه زمانه کې به 4 منه کول اوس به 10 منه وکړي 8 منه به وکړي لیکن چې شاته یې وګوري په هغې چې کوم تاوان شوی نتیجه یې صفر ده د الوګانو تخم واغشتو هغې سره مساله واغشته الوګان یې وکرل په الوګانو باندې ریټ رانلو چې کوم تاوان شو نو یو کال یې ګټلې وې 3 کال یې پکې کېښوې او دومره پکې کېښوې چې په لکونو پکې کېښوې څه ترقي قوم هغه تخمونه چې خلکو په خپله ځان ته محفوظ کول او جمع کول به او دا چل الله جل شانه زمیندار ته خولی او یو به د بل نه زده کولو زوی به د پلار نه زده کولو کشر به د مشر نه زده کولو هغه تخمونه اوس نن سبا موږ اغیارو ته په هغه تخمونو په حصول کې محتاج یو هغه نشو کول دا د انسان د ضرورت علوم البته الله جل شانه په دې کې انسان مقید کړی او چې ته دا ضرورتونه اخلې نو شرعي حدودو کې به دننه وصولې د هغې نه بهر نه او تا ته د سکول او د کالج علم دا نه ښیي چې شرعي حدودو کې به دننه اخلي تا ته وایي چې څنګه ډیرولی شي هغسې ډېر په هغې کې تا ته چې کوم ضرر او نقصان دایمي او د دنیا په لحاظ سره رارسي چې ستا په مال کې برکت نه ستا آمدن د میاشتې 15 لکه روپۍ لیکن په هغې کې برکت نه ستا په مقابله کې بل کس دی د هغه 10,000 روپۍ آمدن دی لیکن په هغه باندې قرض نشته دی او د هغه ژوند د خوشحالو سره تېرېږي او ته په دومره پریشانیو کې مبتلا کړی چې هغه غمونه هغه فکرونه هغه سوچونه دپاره ستا 5 लाख روپۍ ماهانه هغه نه پوره کېږي دا ولې دا د الله رسول ته پته وه دا فرق انسان نشي بیانولی وحل الله البيع وحرم الربا ځکه الله جل شانه د سود او د بیع په منځ کې فرق نه کوونکو ته صرف دومره جواب ورکړی دی چې الله سود حرام کړی دی او تجارت حلال کړی دی بس نور څه نه دي خولی وجه یې څه ده او چې انسان معلومول غواړي
نو دې ډیر څه حاصلول شي په دې آیت کریمه دې دوه ټکو کې، لیکن خولي ځکه نه دي چې د هر انسان د ذهن لوخه هغه د دې ادراک نشي کولی په عقل او په حواس سره. نو عرض مې دا کول زما عزتمندو چې دویم قسم علوم هغه عصري علوم، هغه د دنیا ضرورتونه ته د ځمکې نه د ځمکې دننه خپل ضرورت څنګه حاصلې، تا ته د هغه څیزونه نه ښیي چې کوم دپاره انسان پیدا دی، ته څه ستا حقیقت څه دی، ستا ابتدا څه ده، ستا انتها څه ده، ته د کوم مقصد دپاره پیدا یې، ته په خپله دنیا ته راغلی که ته چا جوړ کړی، ستا خالق څوک دی، ستا مربي او ستا پروردگار څوک دی، دا علم تا ته هیڅ هم نه ښیي. چې څومره ډېر وې دومره تا دی د الله جل شانه نه لرې کوي او د خپل مقصد نه د لرې بیایي. او دنیا کې د ژوند تیرولو طریقې الله جل شانه هر څیز ته خوري دي. آتا کل شیء خلقه ثم هدا، ہر چیز کو اللہ جل شانہ نے تخلیق دی، اس کی ایک صورت بنائی، اس کو بنایا، اس کو ایک جسم اور جرم دیا، ثم ہدا، پھر اس کو دنیا کے اندر زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھایا. په دنیا کې د ژوند تیرولو طریقې ورته ښولې څنګه به ژوند تیری، دا هر یو څیز ته ښولي. زما عزتمندو دغه علوم وحی د دین علم چې څومره تعریف په قرآن پاک کې فضیلت په احادیثو کې راغلی دی، دا د دې علم دی. ځکه چې دا علم په دنیا کې د دنیا د دوام سبب دی، د دنیا د بقا سبب دی. چې کومه پورې الله جل شانه د دنیا رسول غواړي، دا د دینی علومو برکات دي. او څومره مخلوقات چې دي د هغوی د بقا او د ژوند او د عیش کولو په دنیا کې ذریعه همدغه ده. دغه وجه ده چې کوم سړی هغه د الله جل شانه بندگی کوي او دغه دین حاصلی او د خلکو ته د خیر رسی، نو دته حدیث مبارک کې راځي چې هر یو مخلوق دعا کوي، حتی الحیتان فی الماء، تر دې پورې چې میان ورته په اوبو کې دعا کوي. او هغه ورته ولې دعا کوي؟ ځکه چې د میانو د بقا سبب هغه اوبه دي، سمندر دی، او د سمندر او د اوبو د بقا سبب هغه دنیا ده. چې دنیا آبادی نو سمندر به وي، او د دنیا د بقا سبب هغه د الله جل شانه عبادت دی او د الله جل شانه یاد دی، او د الله د یاد او د بندګۍ د طریقو د بقا سبب هغه علم وحی ده، د دین علم دی. او کوم سړی چې علم وحی خی او زده کوي، نو د هغه د برکت د ټول شیونه هغه ته دعا کوي، ځکه چې هغې ته باندې وجود ملاویږي، بقا. دویمه مې دا خبره عرض کوله چې د دې علم وحی د زده کړې لپاره دا علم تحصیلي دی. علم تحصیلي یو خدا ډیر ضروری دی، دا زده کړه انتهایی ضروری ده هر فرد لپاره. بعضې رونه دا ګمان کوي چې دا د طالب کار دی، د عالم کار دی، او هغه پوښ او کار پوښ نه. هر یو انسان ته دومره علم زده کول چې د ژوند په کومه حصه کې خپک دی، او د الله جل شانو یو حکم دته متوجه کیږي، د هغې حکم په باره کې علم زده کول دته فرض دی. سړی بالغ شو، الک بلوغ سره په ده باندې مز فرض شو. د مز دپاره اودس شرط دی، د پاک پلیت علم، د اودس علم، د غسل علم، د مز علم، دا د دپاره فرض دی. که دی نه پوهېږي د نه په دې باره کې تپوس کړي. اودس په څه باندې ماتېږي، مز په څه باندې پاتېږي، د مز مفسدات څه دي، د هغې فرایض څه دي، د هغې واجبات څه دي، د هغې آداب څه دي. چې کله روژه راغله د رمضان میاشت، اوس دی مکلف دی، په ده باندې روژه فرض ده. روژه څه ته وایي؟ روژه په کومو څیزونو سره ماتېږي، د کوم وخت نه شروع کېږي، په کوم باندې ختمېږي. څوک بانګونه ختم شي، وایي زموږ د محلې په جومات کې لا بانګ نه دی ویلی، تر هغې پورې خورئ څکه. دا علم نشته نو روژه یې خرابه کړه. ټول اوږده ورځې روژه نیولې وه، لیکن صرف سهار ټایم کې 10 منټه تاخیر سره د هغه روژه ونه شوه، هغه بس لاړه. دا علم زده کول ضروري. دومره مال ورسره رالو چې په ده باندې زکات فرض شو چې دی بل ته ورکوي. د زکات ضروري علم په ده باندې فرض شو، دا ضروري دی. زکات په فرض دی، نو د زکات علم په فرض دی. دومره مال ورسره رالو چې دی د الله کور ته تلی راتلی شي، حج په باندې فرض شو، نو د حج علم په باندې فرض دی. داسې نه چې دی به چا لاس نه نیولی یو هلته به یې ګرځوي. دا ټول څیزونه فرض. د مور او پلار حقوق څه دي، د ښځې او د بچو حقوق څه دي، د مور او پلار او د ښځې او د بچو په حقوقو کې فرق څه دی.
دا فرض د کول او دا حقوق د کول دا په د باندې فرض دی ځکه چې د دې حقوق ادایګي دا فرض ده د گاونډي سره حق دی د گاونډي حقوق په باندې واجب دي چې ادا کړي د گاونډي د حقوق او علم سره هغه علم د کول په باندې ضروری دي د تاجر د سوداګر دی مال اخلي په توک باندې او په پرچون باندې خلکو ته ورکي د مال د غشتو څه طریقې دي د ورکولو څه طریقې دي حلال څنګه دی حرام څنګه دی څومره پورې ګټه غشتل جایز دي څومره پورې نه جایز په کومه طریقه ګټه غشتل جایز دي په کومه طریقه نه دی جایز د دې نزان خبرول او چې د ته پته نه دی یو عالم او مفتی نه تاسو کول د لپاره ضروری زما عزتمند دا فرض دی یو خدا دویم دا چې دا علم تحصیلی دی دا د بل د خودنې نه بغیر ناراضي نن سبا یو عام فضا دا جوړه شوی ده کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے ان مولویوں کے پاس نہیں جاؤ بلکہ خود بخاری شریف اٹھاؤ اس میں حدیث دیکھو اس پر عمل کرو اس کے ترجمے ملتے ہیں دا خبر ډیر خطا ده ډیر خطا ده الله جل شانه چې څنګه علم راستولې دغه سي وسر رجال او د خودنې د پاره سړیم راستولې دي یو کتاب الله دی او دین د الله دی او یو رجال الله دی الله جل شانه هغه کسان راستولې دي چې هغه په دې باندې په دې کتاب باندې عمل خي څنګه به عمل کوي انبیاء کرام راغلي سلور کتابونه راغلي دي او واړه کتابونه ډېر راغلي سره پاسه سل په دې سلور کتابونو کې غټ غټ کتابونه سلور کتابونه تورات انجیل زبور قرآن مجید دا الله جل شانه د اسمان نه نازل کړي دا کتاب الله دا الله کتابونه دي د براه راست په دې باندې د عمل کول د بار نه راستولي دي سره شخصیات راستولي دي لوی هستی راستولي په انسانانو کې چې هغه ته انبیاء کرام وایي او هغه دې د پاره راستولي چې دا کتاب تا توخی چې په دې به عمل داسې کې په دې باندې به عمل داسې کې نن سبا د هر یو د دنیا د ضرورتونو چې کوم علوم دي په هغه کې دا شی شرط دی یو سړی ډرایوري د کتاب نه نشي زده کولی چې دا اکسلیټر دی دا سټیرینګ دی دا بریک دی دا کلچ دی دا شی چې ونه بیا به داسې کې داسې وکې نو گاډي روان شي کچاري په کتاب باندې چا ډرایوینګ زده کو گاډي ته کې نهستو نو دیوال سره به جنگولې یا به ونی سره جنگولې یا به کندې د غرزولې تر سو پورې چې داسې کس سره چې هغه پوخ ډرایور وي د سیټ په سیټ ناس نه دی هغه وسره هغه وته خینه ترغه پورې دی نشي زده کو تاسو ګورئ چې د دارو په وړو کې بوتل کې نن سبا څومره سہولت شو د ټوخي دارو دي 500 روپو شیشې ده 40 روپو ده 60 روپو ده باغې کې پرچشتا چې د دې طریقه استعمال لاسه ده خو هغه پرچې سره اعلان دی لیکلی چې ډاکټر کې هدایت کې مطابق استعمال کړي د ډاکټر د وینا مطابق استعمال او په خپل وینا استعمال کې یو سړی وای چې هر یو شربت سره او هر ګولې سره طریقه شته نو زه به دکان پرانیزم او چې څومره بیماران دي هغه راځي زه به ورته وایم چې ټوخي دپاره دا خوره او د تبې دپاره دا خوره نو خلک به یې مړه کړي ډېرې او د بیمارۍ نه به ډېر کم ښه شي ځکه چې دا علم دی ټیک ده لیکن دې سره د خولو والا کسان هغه ضروري دي کوم الګ سټوډنټ د کالج د یونیورسټۍ طالب چې د ډاکټرۍ علم زده کي طبابت مخکې به ورته طب وي نن سبا ورته ډاکټري وي د هغې نه پس بیا دی اپریشن کوي یا په داروګانو کې مخکې تللی دی فیزیشن دی یا نور څه بل بلا پکې جوړ شوی دی د هغې علم د زده کړې نه پس د هغې غټ ډاکټر په سرپرستۍ کې دی هاوس جاب کوي هغه سره او هغه ورته وایي چې راشه وګوره دا داسې دي دا داسې دي دا داسې دي مریض ته مخامخ ودرولی چې اپریشن کېږي هلته یې ودرولی دی چې کله یو څو ځله ښې تجربې وشي د هغې نه پس دی پورې وځي بیا هله ډاکټر جوړېږي او بیا د بل اپریشن ته ودرېږي بغیر د هغې نه نو د دنیا په علومو کې چې کله د کتاب سره سره د رجالو د ښودنې د خلکو ضرورت دی دین علم براه راست کله هم نشي زده کولی دا یاد ساتئ دا د شیطان لویه دوکه ده غټه الله جل شانه که چېرې داسې غوستی او د الله دا قانون وی نو بیا به هر یو کس ته کتاب ورکړی هر یو کس ته د دنیا د ژوند شی ورکړی دی اوبه هر چا ته رسولی دي هوا د ساه اخیستو دپاره هر چا ته رسولی ده خوراک څښاک انتظام یې د هر چا دپاره کړی دی
په هر یو کس به کتاب هم نازل کړو چې دا کتاب دی دا وایو په دې باندې عمل کوه. داسې الله جل شانه نه دی کړي ځکه چې هر څوک براه راست په کتاب باندې عمل نشي کولی. څوک خودنې والني تر هغې پورې دا نه. رجال الله دا ضروري دي. قرآن کریم بعضې خلک په دې دنیا کې تیر شوي دي. د حضرت علی کرم الله وجهه په زمانه کې خوارج خارجیین ځان ته به مسلمانان وي او داسې مسلمانان په ظاهر باندې وو چې د الله رسول د هغوی په باره کې فرمایي چې داسې کسان به راځي او د هغوی مشر د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملاقات کړی او پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې اعتراض کړی وی چې انصاف کو انصاف. د الله رسول ورته وفرمایل خدای دې غرق کا خدای دې تباه کا چې زه انصاف نه کوم بیا به څوک انصاف کوي. چې زه انصاف نه کوم بیا به څوک انصاف کوي. نه سبا بعضې سړی لالچي شي. لالچ او حرص او غرض دومره په مخه اغشتی چې دی هر یو کس د ځان نه علاوه ظالم بولي. دا ظالم دی. که هغه د استازي که هغه د پیري که هغه د مرشدي که هغه د پلاري چې سو پورې د په لار نه دی روان نو هغه ظالم دی. ځکه چې د خېټه نه ډډه کړي د سره په هغه غلطه کې طریقه نه ده د سره مرسته نه ده کړي نو دا ظاهر د مسلمانو لیکن دنه د مسلمان نو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې انصاف کو. د الله رسول ته فرمایي ته تباشي چې زه انصاف نه کوم بیا به څوک انصاف کوي. حضرت عمر رضی الله عنه خالد ابن ولید رضی الله عنه بخاری شریف کې حدیث ته بخاری ثانی کې یا رسول الله د دې سړی نه سر پرې کو. د الله رسول ته فرمایل نه د پختیو نه به داسې خلق پیدا کیږي د نسل نه به داسې کسان پیدا شي یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیهم. یہ قرآن کریم پڑھیں گے لیکن قرآن کریم ان کے گلے سے نہیں اترے گا. قرآن کریم به وی لیکن د ستوني نه به ښکته کېږي نه. یعنې په ژبه باندې به یې زړه ته به یې نه کوز شوی. دی به داسې موس کوي چې تاسو به د دی موس ته حیران شئ. داسې خو موس خو ماته نه راځي. داسې قرآن به وایي چې ته به د قرآن قرات ته حیران شي چې داسې قرآن خو زه نشم ویلی. داسې عاجزي به ظاهري چې ته د عاجزۍ ته حیران شي چې زه خو داسې عاجزي نشم کولی. لیکن د دې سره د الله رسول فرمایي یخرجون من الدین کما یخرج السهم من الرمیا. یہ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دین سے ایسے نکلے ہوں گے جس طریقے سے تیر شکار سے نکلتا ہے. دا خو باغ څوک پوهېږي چې څوک غشه لیندا او ښکار دا کاتی کړي اوس ګولۍ ده کله کله ګولۍ باندې ښکار ولګي ګولۍ د ښکار نه پورې لاړه شي لیکن ګولۍ سره وینه نه نښتي. پخوا به چې د چا په مټو کې زور و ډېر ښکار به لنډو او غشه به ورسره او ښکار به یې وویشتو ښکار به په پوس ځای کې ولګېدو په خېټه مثلا اډوکې به مخې ته رانلو نو دا غشه به د ښکار نه پورې وتو لرې به وغورځېدو او بیا به چې هغه غشه دراغشتو د ښکاري نو هغې سره به وینه نه وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم تفصیل بیان کړی چې د غشي هغه سر وګورې خوله اوسپنې هغه ځای نو وینه نشته او هغه لاس کې لرګی وګورې نو وینه پې نشته شاته یې وزرې وګورې نو وینه پې نشته او ښکار نه پورې وتی دی. دغسې دا خلک به دین ووایي د دین علم به ووایي لیکن د دین نه به داسې وتي چې دین به دی سره نښتی نه په دین به عمل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا بشارت ورکو هغسې بیا وشو. دی خلکو به څه وی دی به قرآن پاک راواغشته دی به وی حضرت علی رضی الله عنه ته د هغه د ډلې نه بیل شول وی فیما بیننا و بینکم کتاب الله تعالوا نحکم بکتاب الله. زمونږ او ستاسو په منځ کې د الله کتاب قرآن دی راځئ چې په دې باندې فیصله وکړو. او قرآن کریم تاسو ته ما ووایي چې د قرآن کریم هغه تفسیر معتبر دی چې کوم تفسیر د الله رسول بیان کړی دی ځکه چې هغه په الله پاک نازل کړی دی چې ما دا کلام دی د دې مطلب دا دی. دی به هغه تفسیر بیانولو د قرآن پاک چې کوم تفسیر به د په ذهن کې راتلو او تاسو ته ما ووایي چې دا خو عقلي علم نه دی دا نقلی دی د الله جل شأنه د طرف نه راغلی. د به د قرآن پاک کومې معنا واغشته په هغې به یې کولو. اوس هم داسې فتنې شته او په هغې کې یهود او نصارا هم ډېر ملوث دي چونکې هغوی ته پته ده
چې مسلمان د قرآن پاک سره او د پیغمبر سره ډېره زیاته مینه ده. مسلمان ته چې وایي چې قرآن نه ناخلم یا قرآن سره تعلق لري دی وایي نه مړ مې که خو نه پیغمبر نه رستو شه نه ځان وجنم خو پیغمبر نه رستو کېږي. هغه د قرآن کریم د ښودنې دپاره داسې خلک تیار کړي چې هغه وي کافر او لباس د اسلام اچولی. دی ته ویلی کېږي مستشرقین. استشراقیت دا غټه فتنه ده پخوانه را روانه ده. دا غیر مسلمانانو کې دین هغوی ته ښیي په هغه طریقه باندې چې څنګه هغوی غواړي، نه په هغه طریقه چې څنګه الله او د الله رسول غواړي، په هغه طریقه باندې. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث به د من نه لري. بیا بعضې خلک داسې راشي چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث باندې پوهیږي نه او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حدیث باندې د یو ښودنې او د مدرس نه بغیر عمل شروع کړي. دا مزیمه فتنه ده، په دې کې انسان ګمراه کیږي. ځکه قرآن کریم کې الله جل شانه چې کوم ترتیب دی هغه دا دی چې چرته کې علم راغلی دی ورسره کس ته د ښودنې لپاره. رسول الله صلی الله علیه وسلم نه لوی هستی په مخلوق کې، په انسانانو کې، د هر څه په لحاظ سره، په عبادت کې، په اخلاقو کې، په علم کې بل څوک نشته. لیکن د رسول الله صلی الله علیه وسلم علم او په علم باندې عمل کولو لپاره ابتداء جبرئیل علیه السلام وسره راغله، وحی بمراله، جبرئیل علیه السلام امرالو. جبرئیل علیه السلام به د الله رسول ته خولو چې داسې داسې. بخاری شریف کې حدیث ته، د احادیثو په کتابونو کې حدیث درج دی. په مواقیتو کې د مز په وختونو کې چې یو ورځ جبرئیل علیه السلام رالو، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د ماسپخین مز جمع ورکا. جبرئیل امام دی، د الله رسول ورپسې ولا مز ورته ښیي او په اول وخت کې ورته مز ورکو. د مازیګر مز یې ورته ورکو په اول وخت کې، بیا د ماښام وخت چې داخل شو د ماښام ړومبني وخت کې ورته مز ورکو، د ماسخوتن وخت چې څنګه داخل شو جمع یې ورکا، د سحر وخت چې څنګه داخل شو په اول وخت کې جمع ورکا. په دویمه ورځ باندې بیا جبرئیل رالو او بیا یې د ماسپخین نه شروع کا. نه د ماسپخین جمع په هغه وخت کې ورکه چې کوم وخت کې وخت ختمیږي، بیا د مازیګر جمع په هغه وخت کې ورکه چې کوم وخت کې وخت مکروه کیږي، لکه اسفرار او زیړي ته لاړ شي. بیا د ماښام جمع په هغه وخت کې ورکه چې کوم وخت کې شفق غایب شو، سرخی غایب شي. بیا د ماسخوتن جمع ورکا په سلسل لیل کې د شپې درېیمې برخې ته ورسول. بیا د سحر جمع ورکا د نور راختونه لږ مخکې. بیا ورته وفرمایل چې دا د 5 مزونو وختونه دي، دا ابتدا و په ړومبۍ ورځ جمع وکړه او دا انتها. د الله رسول څومره لویه هستي ده. او بیا حضرت جبرئیل علیه السلام په ذریعه الله جل جلاله د مز په عمل باندې د عمل کولو طریقه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ښیي. د الله رسول بغیر د بل د نقل نه نشي زده کولی. ته به یې څنګه زده کړې؟ قرآن کریم کې چې کوم اصطلاحات دي د هغې معنا چې د خپل ځان نه کوې، شرعي حدودو ته نه ګورې، د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم بیان کړی دی هغې ته نه ګورې. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي ان علینا جمعه وقرآنا فاذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم ان علینا بیانا. بیا د دې بیان هم په موږ باندې دی. انا انزلناه لتبين للناس ما نزل اليهم. قرآن پاک موږ نازل کړی دی په تا باندې چې ته خلکو ته دا بیان وکړي، خلکو ته یې وښیې چې دا طریقه ده. عرب موجودو، د هغې ژبه عربي وه، لیکن د قرآن کریم په احکامو باندې عرب نه پوهېدل. د الله رسول به ورته عمل طریقې ښولې. دلته جبرئیل علیه السلام امامت کړی دی. بعضې خلک وایي چې جبرئیل علیه السلام افضل دی که د الله رسول په فرښتو باندې افضل دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم افضل دی په فرښتو ښه. او باقي د جبرئیل علیه السلام امامتي چې شوه نو کله کله داسې وي چې جزي فضیلت یو کس ته حاصلي، یا به داسې ووایو چې کله یو شاګرد د خپل استاد نه سبق ووایي، لیکن دغه شاګرد ته الله جل شانه چې کوم خداداد صلاحیتونه ورکړي دي، د هغې صلاحیتونو په وجه باندې دی دومره په علم کې مخکې لاړو چې استاد شاته پرېښود یې مخکې لاړو. داسې کیدی شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم کس چې زمانه یو حدیث واوري نو هغه بل ته ورسره وایي
فرب مبلغ اوعى من سامع. کله کله هغه کس چې زمانه حدیث براه راست نه دی اورېدلې هغه ته بل چا رسولې دی هغه زیات فقيه وي پوه وي دا هغه کس نه چې چا زمانه براه راست اورېدلې دین معلومیږي چې پراتون کې امت کې داسې افراد راتلی شي چې غینه الله جل شانه خیر ډیر زیات کو. نو عرض می دا کول زما عزتمندو چې د دې دواړو سيزونو ضرورت د رجال الله خلق مدوکن کی چې قران پاک براه راست وایا حدیث براه راست وایا نه تر سو پوری چې د عالم نه دی نیویلی ترغه پوری دین نشز د کوله پاغه چې عمل کې نو لار باندې خطا کړي. دویم د علم د دین د زدکا د فتنو زمانه د فتنو نه چې بچ کېږي نو په علم او په عمل په دې سره بزان بچ کولې شي. د نیکانو خلقو صحبت اختیار ک. مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمه الله د دنیا د علوم او دنیا کې به ته غټ ډاکټري انجینیر به سبې ډېر کارونه به کړي وي او چې کله مرګ راشي نو د هر څه زیرو شي صفر شي. هغه څه په کار راځي چې د آخرت په علومو کې د علم وحي کې تاسو زده کړي قرآن پاک په کار راځي په قبر کې په حشر کې او دغه علوم د په کار راځي چې کوم د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په واسطه تاغشت. علی میاں واقع ذکر کړی دا چې یو څو لکانو د کالج هغه سیل ته جوړ کېدو سیل ته لاړل نو سین ته لاړل نو سین په غاړه باندې د یو ماڼګي سره د کشتۍ والا سره خبر وکړه چې موږ د پسین کې چکر راک لوی سینو غټ دی په کشتۍ کې کېناستل ماڼګي چپې وایي کشتۍ د سین منځ ته بیایي د هلکان خو راغلي د سیل سپاټې دپاره ټوکې ټکالې هم پکې کولې ځان یې خوشحالولو خپله کې هم ګپ لګولو کله کله بیا ماڼګي سره هم ګپ لګولو نو هغه سره پکې خندام کوله یو ته وایي چې تا خو به څومره پورې د سبق ویلې دی مراد د سبق نه د سکول له کالج د یونیورسټۍ سبق هغه ته وایي چې بچې سبق مې نه دی ویلی د پلار نه راته دغه کسب د کشتۍ پاتې دی دغه مې زده دی نور څه مې نه دي زده هغه ته وایي چې ښه حیران شو تا سبق نه دی ویلی په دې دور کې هم نن سبا خلک هم دغه وایي بیا ورته وایي چې ښه ته خو الجبره خو به پیژنې دا خو به دې ویلی که هغه ورته وایي چې دا څه شی دی دا نوم ما اورېدلی نه بیا ورته وایي چې فزیکس خو به دې ویلی بل ورته وایي کیمسټري خو به دې ویلي دی ورته هر یو سره وایي چې دا د چا نوم دی د حیوان نوم دی د مارغه نوم دی که څه شی هغوی ورسره خاندي ده ته وایي چې تا خو نیم ژوند ټول ضایع کړی دی چې دا څیزونه تا نه دي زده کړي ته په دنیا کې چلیږئ څنګه نیم ژوند دی ضایع دی سر ټیټ کړي چې یاره ما نه دي زده دې څیزونه نه یم خبر خو بس دغه کشتۍ ده خپلو بچو ته په مزدوري پیدا کوم او کور ته یو سم خپله وخت تېروم او بچي مې اوس په دې کې طوفان رالو سیلی راله زول او هغې سیلی سره چې کوم دی نو هغه کشتۍ داسې کېږي کله په یو اړخ شي کله په بل اړخ دی پکې ناست نو دا ماڼګی دی ته وایي چې هلکو تاسو ته لامبو درځي وی چې نه لامبو خو نه راځي وی ښه وی تاسو خو ما ته وی چې تا نیم ژوند ضایع کو نو تاسو ټول ژوند ضایع کو ځکه چې ما ته خو لامبو راځي او دا سیلی راله او کشتۍ الټه کېدو واله ده چې کشتۍ الټه شي نو زه په تارۍ او په لامبو لاړ شم غاړې ته او تاسو کوئ مزې د هغوی رنګونه زیړ شول ورته وایي کاکا زر مه غاړې ته وباسه دغه وخت کې نه د هغوی هغه فزیکس په کار راتلو نه کیمسټري په کار راته نه جیومیټري په کار راته نه الجبرا نه بل یو مضمون او بل یو هر څه لاړه دغسې انسان چې د دنیا علوم زده کړي او د دین علم د نه زده کړی عقیده یې نه ده زده عبادات دا یې نه دي زده د آخرت دپاره یې څه تیاری نه دی کړی چې کله دې قبر ته لاړ شي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې فرښتې د نه تپوس کوي دی به ورته وایي ها لا ادري منافق او مرتاب هغه ته به وایي ها تپوس به ترې کوي هغه به جواب نور کوي ها لا ادري هغه به ګډې وډې وایي البتې به وایي چې ما ته خو پته نشته ما ته پته نشته بیا به یو ګرز ووایي او هغه به دومره چغې وایي چې د هغه چغې به د ثقلینو له علاوه هر یو شی وایي. به هر حال عرض مې دا کول زما عزتمندو چې خصوصا په اوس وخت کې د ابتدا نه د دې څیزونو ضرورت
یو خو په دې علومو کې فرق کول چې علم طبعي څه شی دی دا حیواناتو ته حاصل دی، او د دنیا دا علم دا صرف د دنیا د ضرورتونو د حصول لپاره دی، خو تا ته حلال او حرام او ستا خپل ځان هم تا ته نه ښایي، ستا رب او خالق هم تا ته نه ښایي. البته په جایزو حدودو کې دننه د دې نه پیدا غشتی شي. او یو هغه علم دی چې علم وحی دی، دا تا ته په دنیا کې هم کار درکوي او په قبر کې هم درکوي او په حشر کې هم درکوي او په آخرت کې هم درکوي. الله جل شانه دې په موږ د بخو خبرو د عمل کولو توفیق راکړي.